په نه غواړو چې حق په نه غواړو نو به برانډې ته راځو او بله دار سره اوس وا چې دی تا نه غوریواله ایسوچو رضوان مروت د محمد غزني خیلو ده هغه یو سازش تیار کړی او په غوریوالې تاڼې موږ ودرولو زه یې ګرفتار کوله نو چونکې دی بېوسه و بې اختیاره و نو زه یې نسلم ګرفتاروای نو موږ پسې چې شاته کوم لشکر روان و هغه چې درې څلور ګاډي ونیولل یو یې موټرسایکل باندې موږ اول کس و هغه سره کلاشنکوف و هغه یې په ګاډي ووایي فایرینګ یې په وکړ او ګرفتار یې کړ او پکې یو دو دغه کوي دا یو غدار ایسوچو د مروت خپل ورور ډي پي او یې دوال شهید سوی د هغه نه دته حیا نه ورځي دته غیرت نه ورځي ځکه چې د دشمن دهشتګرد دی پښتون قوم دشمن دهشتګرد دی دشمن مو یو ده او موږ راوتلي چې یو دا ټول پښتون قام پاره راوتلي یو امن پاره دهشتګردو خلاف دهشتګرد که سرکاري دهشتګرد دی او که کرایې قاتلان دي یو سرکاري دهشتګرد دی یا یو یې کرایې قاتلان دي دا پولیس مړی که نه مړی ټولو نه ډېر پولیس مړ کړ د ورور یې مړ کړی دی رضوان ایسوچو تا نه غوریواله خو ده یو سازش تیار کړی و چې چا په اشارو یې تر کړی و هغه هر چا ته پته ده زه نام نه پکوم دی د هغو سړی ده د خاندان یې هغه سیاسي غدارانو سړی ده نو دغه رضوان ایسوچو د تا نه غوریواله دغه دا سازش چې تیار کړی او دا غداري یې پښتون قوم سره وکړه خپل مروت قوم سره وکړه ولې یې وکړه د دا شره فتنه ولې جوړه کړه د جنگ جوړاو د تکار دا والا سلاو چې ته جنگ جوړ کا په کار چې دې سیفټي کړی وی مستلکی مروت پولیس کور نه واخله تر غوریوالې تاڼې مست سکیورټي را کړه ټولو ایسوچوګان موږ سره و موږ ته تر بنو ضلع حدودو پورې سکیورټي را کړه موږ لکي ډي پي او ته ویل ډان ټول لکي مروت پولیس ته ویل ډان پولیس امن کمیټۍ ته ویل ډان دې ته پښتون وایي نوکري شاته ده اول قوم ده بیا نوکري ده خو دا بې غیرته انسان ده دا غدار انسان ده دا سازشي انسان ده دا ایسوچو رضوان مروت د تانې غوریوالې ایسوچو نو ده هغه خپله غداري وکړه قوم سره یې غداري وکړه ټول پښتون قوم سره یې وکړه مروت قوم سره یې غداري وکړه چې شر جوړ کا دو برانډیم ته نه ورسېږي یا جنګ جوړ شي خو دا نظام الله چلوي دی به تور مخایي په پښتو رواج چې بدنه پته کوو چې څوره نقصان وسه نقصان چې څوره د ګرفتاریګانې وکړه څوره د شره فتنه پیدا وکړه دی به د سره موږ په پښتو خبره کوو په پښتو ځان نشي نه خلاصوای یو ور دې نه مخکې غداري کړې ده چې موږ هغه ګمبیلې امن ریلی کوله هلته غداري سره کړې ده دته پته ده نو دا غدار ابن غدار ده any other question مذاکرات چې معلومات څه چرمي صاحب شوري خو دي ولید خان میډیا ته ټوله پته ده چې موږ د مذاکراتو خلک یو هر وخت موږ مذاکرات کوو دا د اوس مذاکرات لګیا دي مشران راغلي دي حکومت سره په مذاکراتو لګیا دي چې کومه فیصله کوي موږ ته به قبوله خو لس وار مو مذاکرات وکړئ هغه مذاکراتو چې کومې فیصلې وسلې هغه فیصلې نشي منلی هغو فیصلو نه انکار ده په فیصلو عمل درآمد نه کیږي لس وار موږ سره د حکومت افسرانو غداري وکړه خو بیا موږ مذاکراتو ته تیار یو ټوپک موږ ولې راخستی ده دا سوال به ته کوې ما ته ریاست حکومت حفاظت نشي راکولی موږ باندې روزانه حملې کېږي پرون نو تېره شپه په موږ باندې بم دماکه اوس له ټول خبر یو موږ یو کس شهید څه څو زخمیان دي نو چې حکومت ما ته حفاظت نشي راکوی ریاست نو زه به خپل ځان حفاظت پاره ټوپک اخلم ما ته قانون حق راکوي یا شریعت یې راکوي ټوپک ما خپل حفاظت پاره راوړی ده جنگ پاره ما نه ده راوړی سیفټي دی پاره سیفټي که بیا څوک ما ته
ټوپک را رہی اما مړی به بدای مړاو چې څوک ماته ټوپک را رہی اما مړی به زه کوشش کوم چې زه دای ځان نه مخ مړ کوم دا مې حق ته په شریعت چې په قانون چې که آرمی ټوپک را رہی اکا ایف سی را رہی اکا پولیس را رہی چې دای ما مړی په امن غوښتلو په خړو اوبو غوښتلو زه بیا کوشش کوم چې دل ځان نه دای مخ کوم جی چرمن صاحب نن تاسو پلانینګ چې کوم ډیم ته تاګ دا روانګی دا څه پلانینګ ده موږ پلانینګ دا ده چې موږ ډیم ته تلیو هلته کیمپ لګی دا خبرې مونږ نور غوښتي دي رسیدلې دي ډي سي په خبر ده لکه مروت او د مروت کانال چې کوم اکشن دیګه په مشورې تاسو کار شروع کو موږ به امداد تر سره کوو چې کومه وبو کراچۍ سمندر ته ځي ځای کېږي هغه کورمه وبو لار ډیم ته بنسلې ده لار ډیم ته بند کړي دا لار خلاصو دا قصدن کا چې خټه لا چې ترغل کا حکومت خپل بند دروازه یې بنده چې دروازې نه مخ ته کومه لار د ډیم ته هغه چې کنکریټ چولای د ډانګې په چولې دي موږ ډیم دی بعد مطلب مشته وبنه راکې ځای کوي ور ډیم ته چې وبنه راځي نو نیر چې به وب څنګه راځي ډیم ختم کړ وبو لارې وتر باندې کړه نو ډیم ختم سو نو نیر ختم سو نو موږ ورته وایو چې اوس ډیم ته وبر خلاص کا چې وبې خو ماته به ډیم ته وبر راځي چې وبنه خو ماته به نه راځي زه چا وبنه غواړم نه وزیر کوم وبغواړم نه بنوسی کوم وبغواړم نه مروت وبغواړم پردی وبزنه غواړم خپل هغه حق غواړم چې کومه وب کراچۍ سمندر ته ځي ځای کېږي او دا ډیم چې جوړ کو صدر ایوب خان جوړ کړو سن 62 چې سن 64 چې مکمل سو 40 سال نیر چلیدلای دا لدغه کور مې وبونه دې من چې په موږ باندې 32 سال بند کو اوس دوام کال د چې موږ خلاص کو اوس په ډیم کار کاو په ډیم چې کار کاو نو ډیم ته هغه وبو لار بند کړه نو دې باندې خو یو ماشوم بچای پیاږي چې دلته یو تالاب جوړ کې ایګه تالاب ته وبو لار نه وي نه نلکې ستا نه پیپ ستا نو به دا تالاب په څه شي ته وبو باندې ډک اځه چرمن صاحب و میاشت مخې تاسو ټیم ورو چې موږ باجو د ډیم چې کومه د وبو بر کولاو 15 جولای مو یو میاشت مخې مو وارو جی آیا ګورنمنت چې کوم دی د وبو خپل چې کومه دا ولن رخصي د ډیم ته دا سوال جواب خو مستنه ملاویږي چې ولې برانډې مې چا ده یا حکومت ته نیر چا ده حکومت ته ځکه چا ده شل کا کرناله یا حکومت ته موږ خو کاروانده کوو اصل چې خو مالک حکومت ته په کروڑو روپو ټیکس په حکومت ته ځي بیانیه ورکو په کروڑو روپو په حکومت ته ټیکس ځي په کروڑو خلک په دا رزق خوري دا غله به خوري دا میوه به خوري دا سبزی به خوري ټول پاکستان ته فائدہ رسیږي ټول صوبه خیبر پختونخوا ته به فائدہ رسیږي موږ دا سوال جواب مستنه ملاویږي چې تا ډیم ولې ختم کو چې لار دی وبو بند کړه که وبو نه وي خو بیا خو موږ وبو نه غواړو کنه نه زه کچکوټ وبو غواړم نه زه کوټ کشمیر تخت خیلو ویالې وبو غواړم نه زه بلې ویالې وبو غواړم نه بنوسی وبو غواړم موږ درې کومونه دی په مروت کانال وزیر بکا خیل جانی خیل دا مروت کانال دا یو کومه بنوسو دا بیٹنای کوم دا مروت کوم دا وبو غواړي نو ریت شای نه غواړي په پرامن طریقې په قانون طریقې غواړي قانون نه باره نه غواړي که په قانون چې نه کیږي بیا نه غواړي چرمن صاحب د امن پر او د خړو وبو پر مروت کوم د پر چې تاسو کومه قرباني دا خپل فیملی خپل بچان چې کوم تاسو په داو لګولې دي د میدان باندې تاسو خپل سر باندې کوم کفن مطلب دا تړلې دي بچانو سره نو چې کوم دغه ذمہوار خلک دي د مروت کوم سربراهي کوي مشرتوب کوي وټونه غواړي نو هغه خلک په کالو باندې تر اوسه پورې ولې خاموش دي موږ چې دا تحریک شروع کړی دا 4 کاله ووتل هر مشر ته مداوت ورکړی دا چېرته مختصه لونګۍ شامله بیتای تر ته مختصه دا کار ورته وکړه خو یو مشر نه راځي چېرته مختصي مخته نسې تلای ورپسې شاته سه سپورټ مې وکړه
حکومت چې مې سپورټ وکړه خو دا مشر ما ته رکاوټ ته نه ما ته مخته کېږي نه پسې شاته کېږي الټه ما ته لارې چې رکاوټ بنیادي خپل مشر ده حکومت او مشر مې سره میلاو ده حکومت ورته رکاوټ ته مشر ورته رکاوټ ته خو اوس کوم وروتلی ده کوم یې مشر نه ده کوم خپل ځان ته کوم ده غریب اوس په دې باندې پوه ده چې مشر ما غدار ده نو مشر نه دا د کوم وروتلی ده او دا د کوم ناست ده چې مشر ما ته حق نه غواړي حکومت حق نه راکوي اوس موږ خپله رووتلو چیرمین صاحب جیوسی و جرګه وه چلته اعلان بقي خپله وکړو د مشران چې کوم هغه ورته ویل چې یاره مسایل نو ده ورته ویل چې تاسو ته 2.75 کروڑ روپۍ چې کوم دي هغه په کوم لوري لاړې ګیس رایلټي دا 2.75 کروڑ نه دي دا ډېرې دي دا 2.75 کروڑ دي 2 ارب نه 2 کرب دي خو 2.75 کروڑ خو یو جرنیل له خولې دا خبره ووته نو 1 روپۍ چېرته لکې مروت ته نه ده میلاو سلې انې تر اوسه چا جواب وکړو چې دې جرنیل دا خبره وکړه چې 2.75 کروڑ د بیټنو ګیس رایلټي حق میلاو سلی د دې ضلعې ته اوسه پورې حکومت دې جواب نه وکړ نه ډي سي وکړ نه کمیشنر وکړ او نه بل چا وکړ خو دا خوړلې سلې دي که نه داسې نورس خوړلې سلې دي لکي سیمنټ فیکټرۍ څو کاله ووته چې جوړه ده څوره 30 سال او دې ما ته پته ده چې 300 ارب روپۍ دې ضلعې ته ورکړې دي 300 ارب روپۍ ها حساب کتاب هغه دې جرنیل صاحب ورته وښیي دا خلکو ته جرنیل صاحب د ما لکي سیمنټ فیکټرۍ براعظم ایشیا غټه فیکټرۍ ده 1 ارب روپۍ پر ورځ آمدن ده ما لکي مروت ټول غرونه یې یوړله کراچۍ سیټ ته او دلته تا مشرانو ته زار ورکوي تا مشران الیکشن فیکټرۍ په پیسو لړاو کوي نو ما 300 ارب روپۍ لکي سیمنټ فیکټرۍ چیرې دي حساب به ما ته څوک راکوي د ما بیټنو ګیس 90 ارب روپۍ پروډکشن بونس ته د نام ځکه پروډکشن بونس څوره 90 ارب روپۍ 18 ارب روپۍ 15 کستان دي 18.90 چیرې دي چا حق غوښته بیټنو کوم مفتی عبدالشکور وفاقي وزیر و چا شهید که د موبایل چیرې ده اوسه پورې اګاډي چې دا خپل موبایل چیرې ده دا موبایل دې پیدا سي چا شهید که دا د ګیس حق غوښته په دې وجې دی شهید که نن ما ته دماکه ولې کېږي زه امن غواړم ګیس چې وسایلو چې ګیس ته تیل دي چې څوره معدنیات دي چې حق غواړم نوره ما څه جرم کړی که چېرته ما یو سړی په چاپېړې والی که ما چېرته ډس کړی که چېرته ما بل جرم کړی خو تېر وشوه نو ما مړی دا ده مړی کړه زه دوه مړ کړم خو ما ته خدای بیا زندګي را کړه مولانا خانزیه بیا ولې مړ کړ حق یې غوښته مفتی منیر شاکر یې ولې مړ کړ حق یې غوښته پی ټي ایم وال ګیلمن یې ولې شهید کړ حق یې غوښته مولانا سمیع الله کې ولې مړ کړ مولانا حمید الله کې ولې مړ کړ مولانا حسن جان صاحب یې ولې مړ کړ هر هغه عالم چې دای حق خبره کوي یا د قوم حق خبره کوي یا بنئ هر مشر چې سموسې پکوړې نه خوري